سلامونه. تازه خبر د خیبر جرګې پریکړه هغه مخ ته رااله. د خیبر جرګې څخه پریکړه کړې سم مطالبات یې خدي د ټول د سره ویډیو کې وایم، خو ویډیو سره حتما شیر کې د ملګرو سره او دا ویډیو ریپوسټ کړئ، د ویډیو سره ډویټ وکړئ. د اکاونټ چې کوم دی په خطر کې دی، باید چې موږ تاسو د دې اکاونټ سره هیلپ وکړو. د خیبر جرګه درې ورځنۍ جرګه 11 12 13 اکتوبر باندې چې کومه تر سره شوه، په دا کې اخرنۍ ورځ بیګا چې کومه جلسه کې د هغه پریکړه او اعلانات وکړل. مشر محمد پښتین اعلانات وکړل چې په پښتونخوا کې چې کومه د بجلی یونټ دی دا په 70 روپۍ ورکېږي. د پښتونخوا بجلی پیداوار د خپل پیداوار د بیا هم په 70 روپۍ ورکېږي. نو راروان وختونو کې به دغه بجلی بل 15 روپۍ، یعنی یو یونټ په 15 روپۍ باندې د پښتون قام ته ملاويږي. دغه نه به ګران نه علي. بل اړخته په افغانستان سره تجارتي لارې چې کومې دي، په دغه اړه ویل چې کومې تجارتي لارې دا به ټولې کولاویږي او په دې کې به د هغه 1993 نه چې کوم 2010 پورې په کوم قوانین باندې تګ راتګ کېدو، هم په هغه قوانین باندې چې کوم د تګ راتګ کېږي، پاسپورت دا شی نه سره نه منو. بل اړخته ویل چې فوجي او طالب چې کوم وسلوال دي دا به د پښتونخوا نه په 15 ورځې کې دننه وځي او د پښتونخوا د امن چې کوم دی بیا هیڅ چانس نشته چې هغه خراب شي. بل اړخته دا شان ډېر خبرې کوم د هغه مخ ته راوړي. په دغه باندې ټول ولس او ټول پښتون مشرانو د ټولو ناستې وشول او په دغه باندې د یغو اتفاق وشو. روان 15 ورځې کې بدننه یا یو کم 15 ورځې پاتې تقریبا په دغه کې به د هغه په دغه اړه باندې یو ځل بیا پریکړه کیږي، غونډه به کیږي. د هغه کې به چې څه باندې عمل درامات شي یا هغه باندې نه کیږي، ولې نه کیږي، دغه د پر لار څه اختیارول دي. دغه په اړه هم غږیږي. ورسره د کم دغه پندال کې خلک جمع شوي. د الجزیره نیوز مطابق په دې کې 1.4 میلیون یعنی 14 لا خلکو شرکت کړو او په دا کې ورسره د هر مکتب فکر او د هر تنظیم، د هر فرقې، د هر مذهبي یا د سیاسي پارلماني په هر قسم خلکو په دا کې شرکت کړو او په دا کې خپل یعنی هغه تجویزونه وړاندې کړو. بل اړخته کې هغه لینډ ماینز یا د بمونو د اشکار شوي کوم معذوره طبقه واغې هم شرکت کړو. ورسره د لاپتا پراتو خاندانونو د هغه هم شرکت کړو، د شهیدانو کورنو هم په دې کې شرکت کړو. ورسره د هر ګوند د هر فرقې خلکو په دا کې شرکت کړو. د ټول نه غوره او بهتره خبره او د ټول نه خبره په دې کې خدا وشوه چې پښتون قام د یوې خیمې لاندې د یو کور یا د یو چاردیوالۍ لاندې راټول شو او په متفق شو د پدې مسایلو، په دې وسایلو د پښتونخوا په هر مسله باندې د یو بل سره متفق شو. دا د ټولو د اتفاق او د خپلواکۍ یا د خپل ترقۍ د خوشحالۍ د امن لپاره اولنې اقدام دی چې زموږ تاسو مشران، زموږ تاسو د هر تنظیم، د هر پارټۍ خلک په یو ځای کې ناستو. دا زموږ تاسو لپاره د فخر او د ویاړ خبره ده. ټول ولس دغه مطالبات سره متفق ده. دغه مطالبات پورې ان شاء الله تاسو ټول دغه سپورټ کوو. مننه.